حضرت ابو لبابا بن عبدالمنذر فرمایي چې حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد وفرمایي چې د جمعې ورځ دا د ټولو ورځو سردار ده. حق تعالی تبارک وتعالی په نیز د ټولو ورځو څخه بالا ده. حق تعالی تبارک وتعالی په نیز د کشنی اختر او د لوی اختر د ورځې څخه هم بالا ده. د پنځو خاصیتو د وجې څخه: اول، د جمعې په ورځ د حضرت آدم علیه السلام پیدایش شوی دی. دویم، د جمعې په ورځ حضرت آدم علیه السلام ومځک ته راغلی دی. دریم، په دغه ورځ د جمعې په ورځ د حضرت آدم علیه السلام وفات شوی دی. څلورم، په دغه جمعې په ورځ کې یو داسې ګړی ده، داسې ګړی راځي، داسې وخت راځي چې حق تعالی تبارک وتعالی د هر مؤمن مسلمان دعا قبلوي. خو شرط دا دی هغه سوال د حرام کار به نه وي. پنځم، دغه د جمعې په ورځ قیامت قایمیږي. هر مقربه فرشته که پر مځکه وي که په اسمانو کې وي، خو د جمعې په ورځ ډر محسوسوي، ویره محسوسوي چې داسې نه قیامت قایم شي. قدرمنو مسلمانانو، پکار دی چې د جمعې د ورځې خاص خیال وساتو، عبادت وکړو، درود شریف زیات کې ووایو او په غفلت کې نه تیره. خو افسوس نن ځوانان ټوله شپه د جمعې شپه په فسق او فجور تیره کړي او د ورځې بیا بیده د جمعې لمونځ کړی یا نه کړی، یا داسې وخت ورسي هلته جماعت درېږي د جمعې. قدرمنو مسلمانانو، پکار دی چې دغه د جمعې ورځ ښه په عبادتو تیره کړو. حق تعالی تبارک وتعالی دې موږ او تاسو ته د دې توفیق راکړي چې د دې ورځې قدر وکړو، اهمیت یې وکړو او په دې ورځ کې عبادت زیات وکړو.